د همایون خان محبوب شاه د هغې سره چې کوم نور ملګري دي د هغې د رهایۍ خبره ده. اوس د هغې چې کوم دی نو رهایي کېږي. همایون خان محبوب شاه او ورسره چې کوم دی نو د نور چې کوم پیروز شاه خان دی دا ټول لکه جیل ته چې کوم دی نو او د جیل نه دغې د چکدرې چوڼی په دغې کې ضمانت شوی دی، خو اوس د انټي کرپشن د سایډ نه چې کوم دی نو په هغې باندې د غبن پرچه شوې ده او دا ګاډي چې کوم دی نو ورته ولاړ دي او دغه هغې ووتل او یو منځي لا منظور بوردر حکومت بوردر حکومت بوردر حکومت بوردر حکومت لا منظور بوردر حکومت لا منظور नहीं यार, हम हमारी बदन काट 100 टुकड़े भी हो जाएंगे इंशाल्लाह. हम खान साहब के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक रहेंगे इंशाल्लाह. मेरे गुजारिश सिर्फ सुन ले आप टोल मेहरबानी जी ताज़ इस्तेकबाल लगनी हुई खुदा आजम का चोर की अवाला पर मलकन की गिरफ्तारी वशवरा या कस्टडी तलाड़ू बे दोबारा ब्याज गिरफ्तार शू बेरा के नरुस्त ब्याज गिरफ्तारी वशवरा चकदरी पर केस की चिकम ने नाजायज FIR होता तो टोल तो पता रहा दागे नरुस्त बया डिस्ट्रिक्ट जेल थे मगरी तलाड़ू दागे चिकम कर रिहाई वशवला बस यो जाजी होता कि FIR तो पता नहीं से चार बस अच्छा सब बात नहीं करी खुदा इंटी करप्शन पे बल जाजी केस के मगर इंटी करप्शन सरजू जमूंगा उस रिश्वती इंशाल्लाह FIR ने खान से मैंने 175 FIR की जमूंगा 275 FIR तैयार इंशाल्लाह हालात मुकाबले को इंशाल्लाह और आखिरी वक्त पर इंशाल्लाह द खान सर यू और खानी नो पाकिस्तान भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई काबिल कदर इज्जतमंदो मलगरो मशरानो मंजूर अस्सलाम वालेकुम. تاسو ته څنګه پته ده چې زموږ څومره ورکران بې ګناه نیول شوي دي. زموږ پاکستان تحریک انصاف په پوره پاکستان کې داسې موږ هم بې ګناه یو، خو په خان باندې زموږ جان هم قربان دی، زموږ پنځان هم قربان دی، زموږ پوره دل پې قربان دی. انشاءالله موږ د عمران خان سره یو، د عمران خان سره به ولاړ یو او چې څومره دوی کې سره سازۍ به چې 15 کاله جیل هم ورته تیار وي. تاسو ورسره برابر یاست. عمران خان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد، عمران خان کارکنان چې کوم دی همایون خان او د دغه لپاره چې کوم دی نو راغلي دي د هغه انټي کرپشن سایډ چې کوم پرچه شوی وه نو همایون خان او محبوب شاه هغې چې دی نو انټي کرپشن ورله ویې وړل په خپل ګاډي کې او باقي چې کوم دی چې کوم نور کارکنان دي د هغې رهایي چې کومه ده نو هغه یو هغې چې کوم دی نو خپل چې کوم هغه دی هغه به په هر حال هغه د دې ملګري د جیل مخه وه دلته د PTI کارکنان چې کوم دی نو هغې راغلي وو. په ډېر ګڼ تعداد کې و د همایون خان د ګرفتارۍ او د محبوب شاه د ګرفتارۍ چې کوم د انټي کرپشن د سایډ نو د هغې مذمت یې وکړو دغه ښارونه هغې چې کوم ځان سره راوړي دي هغه ویې وړه. نثار خان د همایون خان ورور دی، د انتهایي بې ګناه چې کوم دی لکه دی د سره په دغه څیز حصه نه وه او دی جست چې کوم دی نو ډېر زیات سخت او تکلیف د خپل ورور سره تېر کړو. نثار خان ستاسو رهایي نن وشوه څه وایې؟ هېڅ تکلیف مې نه دی تېر کړی. د پاکستان دپاره د خپل سر هم ورکوم، خپل روح هم ورکوم، خپل مال هم ورکوم، خپل ورور هم قربانوم، هر څه کوم زه انشاءالله. او دا معمولي خبره ده پاکستان دپاره ملي سره هر څه کوم. نثار خان چې د یو بلندې حوصلې سره چې کوم دی په غیر ګناه تکلیف تېر کړو د دې هم رهایي وشوه. دې ته د دې رهایي چې کوم دی مبارک شي. ډېره مننه نثار خان، مهرباني. پیروز شاه خان چې کوم دی نو دا زمونږ تحصیل چیرمن دا دینزي ورسره چې کوم دی نو پیروز شاه خان څه وایي تاسو ته رهایي میلاو شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو او د مشرانو د کشرانو او خاص کر د پرسو ډېر شکریه ادا کوم.
مبارکه ای خانه په دې سخته ګرمۍ کې هغوی راغلل او زموږ استقبال یې وکړو چونکې تاسو ښه پته ده چې د امپورټ حکومت زموږ په مشرانو باندې ناجایز ایفایار شروع کړي دي هغه خان صاحب دی که هغه زموږ مینیج دي که زموږ پیاز دي که زموږ ورکران دي انشاءالله زموږ حوصلې بالکل بلند دي او موږ به ښې ذاتي انشاءالله سیلوو د خیره سره او زه یو خبره کوم چې د دې ایفایار سره زموږ حوصلې نور هم اوچتې شي د خیره سره موږ ټول ملګرو ته دا اپیل کوو چې بالکل یې نه انشاءالله موږ د خان سره ولاړ یو د هر شان ولاړ یو انشاءالله ولاړ یو د جیلونو چې یې کور کې کېنه انقلاب د زندانه شروع کېږي انشاءالله او زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو څومره زموږ پاکستان تاریخي صاحب که هغه په ورسیز دي که هغه په پاکستان کې دي او که هغه دلته زموږ په لوړ دیر کې دي د هغوی دا زما دا خواست دی چې انشاءالله په خپل کورونو باندې جنډې ولګوئ په خپل کورونو باندې د خان صاحب کمپین وچلوئ په خپل سوشل میډیا باندې خیر سره او امپورټ حکومت زما دا پیغام دی دا زما یو چیلنج دی چې نران شي راوځئ او الیکشن وکړئ پته مو لګي انشاءالله چې د سیر څوک وکړي دا و بهروشاه خان چې اوس هم جذبې چې کوم دنو هغه ځوانې دي او ماشاءالله دلته چې کوم کارکونان راغلي دي ډېر دروند استقبال د دوی وشو دا تاسو وکتل غلام حسین خان چې د هسبند سره تعلق دی او د کوز دیر تحریک انصاف جنرال سکرټر دی دی هم د چکدرې چونای په مقدمه کې ضمانت شو په ضمانت باندې رهایی وشوه جی غلام حسین خان دا شیخ ولري زیاته دې بدل سٹارټ کو زوایا ز تیز وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناوان خو تاسو د میډیا درونو ډیره شکریا ادا کوم او څنګه چې د امپورټډ حکومت کم څنډای دي کم د پی ټی آی د ورکرانو د تنګولو کوشش کوي نو زه ستاسو د میډیا درونو په ذریعه باندې هغوی دا پیغام ورکوم چې د دې سره د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو او صدی چې دي دا نور هم بلندیږي انشاءالله چې د حقیقي ازادۍ لپاره د خان صاحب د ویژن لپاره به مونږ شپه ورځ نه ګورو انشاءالله د حقیقي ازادۍ حاصلولو پورې به مونږ نه د جیلونو نه یریږو دا خو یوه پیره جیل دی او که سل پیرې مونږ دیو جیلونو ته ویسي او راوړي نو انشاءالله چې مونږ به هم په خپله نظریه قایم دایم یو د حقیقي ازادۍ لپاره او دا خو جیل دی خو که دیو مونږ په انسایت باندې هم ودرېنو انشاءالله چې مونږ به د خپل حقیقي ازادۍ لپاره خپل جدوجہد جاري ساتو دا غلام حسین خان تاسو واورېدو چې اوس هم جذبې ژوندی دي او د دې د رهایۍ دپاره په وخت باندې چې د تحریک انصاف د کارکنانو ګڼ شمېر تعداد موجودو الله تعالی دې کي چې دا رهایي د دې اخري رهایي شي او دوی واپس چې کوم جیل ته په بله مقدمه کې لانل شي لکه څنګه چې ممبران قومي اسمبلي همایون خان او محبوب شاه چې کوم په انټي کرپشن مقدمه کې ګرفتار شوي دا هم په هغه ټایګر کې شامل دی څنګه چې تاسو ته پته ده په ټول پاکستان کې په موږ باندې یو بربریت یو ظلم شروع دی نو زه د خپل انصاف فیډریشن د طرفه په حیثیت ډیپټي کنوینر ملاکنډ ډیویژن زما چې کومه رهایي وشوه د دې امپورټ حکومت دا یو دغه دی یو پلان دی چې دوی به وایریږي د دې جیلونو سره د دې نیوو سره د دې تکلیفونو سره زموږ حوصلې بلندې دي او انشاءالله همیشه دپاره به موږ دا قربانۍ ورکوو دا زموږ کومه قرباني چې ده نو انشاءالله دا به د پاکستان په سنهرو حروفو کې انشاءالله لیکلی کېږي ټیک شو دا یو بل ملګری چې رها شو د هغې خیرات هم تاسو واورېدل ستړی مشې څنګه حال دی څه ویې لکه وایه بس الحمدلله نن د پاکستان تحریک انصاف کم ټایګر چې دی هغه رها شو هغوی ټولو ته مبارکبادي وکړم زموږ ضلعي جنرال سکرټري ناصر ناجib فیروزشاه صاحب اول خان صاحب او نور چې څومره ملګري ټولو مبارکبادي ورکوم خو افسوس دا دی چې په یو غلط انداز غلطه طریقه باندې زموږ کوم مشران چې وو هغوی بیا ګرفتار کړه همایون خان سابقه ایم پی ای او سابقه ایم این ای انشاءالله موږ د دې قسم حرکات سکناتو نه نه یریږو انشاءالله د خان صاحب څخه ولاړ یو او تر څو پورې چې زموږ خان ژوندی یو خپل تحریک جاري ساتي انشاءالله په دې تحریک کې به